بسم الله الرحمن الرحیم. په پوره سواد کې د کم ټیسټونه چې روان دي اف ټي اس ټیسټونه دي د پوره سواد نه چې د هغه سټوډنټان راځي او د بریکوټ سب ډیویژن ولا په دې غوړه کړو چې دلته شادي حال او مختلف سکولونه نو د ټریفیک هم ډیر زیات روجان دی خو د تیر وختونو نه او نن چې کم شکایت راغلل د دې چې کم ارګنایزینګ کمیټه رخ شوی د غوی له طرف نه چې کم سټوډنټ راتلل د مټی نه یا د سواد د نورو سیمونه نو د ټریفیک د وجې نه هغوی چې دی 10 منټه یا 15 منټه لیټ شوي دي نو په هغه وجه باندې د هغوی د مستقبل چې نن کومه اهمه ورځ وه هغه ضایع شوه. زموږ سره یو خور ولاړه ده، تاسو را سره خپل تعارف وکړئ د کوم ځای نه راغلئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ د مټي نه راغلي یو، سهار په 8 بجې د کور نه روان شوي یو. د کابل سره ټریفیک جام موږ هلته کې لیټ شو. دلته چې موږ راورسېدو تقریبا 10 منټه په باندې 10-15 منټ زمونږ لیټ شو نو دوی موږ چې دننه نه پرېښودو، دوی آوټ کسان کېنولي وو، هغه کېنول، هغه تقریبا نیمه ګنټه پر چوکله بیا هغه راوستو او د هغو په ځای باندې صحیح کسان زمونږ نه وروسته راغلي وو، هغوی دننه کړو او موږ یې دننه نه پرېښودو چې نه تاسو لیټ شوي یې 10 منټه 15 منټه تاسو لیټ شوي نو موږ یې پرې نه ښودو. زمونږ ټیسټ چې دی هغه نن ضایع شو. ستاسو چې دی نو د دې ورځې دپاره پوره سټرګل او بیا چې دی څه خویندې سرونه پکې نپلونه کوي د دې ورځې دپاره دواګانې کوي، هغه ورځ نن ستا ضایع شوه، صرف 10 منټه ستا هغه سټرګل ته ونه کتلی شو، ستا د مستقبل چې دی په دغه ولګېدو. چاته به دې کې ریکویسټ کوي، چاته فریاد کوي؟ خیبر پښتونخوا حکومت ته دا ریکویسټ کوم، هغه وایي چې موږ په تعلیم باندې ډېره توجه ورکوو او موږ غواړو چې دلته کې ټول تعلیم یافته شي. دا خو زموږ سره انصاف نه دی ځکه چې زموږ ټیسټ موږ دونه انتظار وکړو، دونه موږ کوشش وکړو، رالو سهار په 8 بجې موږ د کوره را روان شو، دې ته راورسېدو، دوی زموږ سره دا زیاته وکړو چې موږ یې دننه پرې نه ښودو. زموږ نه وروسته کسان پرېښودو او موږ یې پرې نه ښودو. او بله خبره دا د دې چې کوم مشر دی د ان ټي اس چې کوم مشر دی هغه انتهایی ډېر بد اخلاقه، بدتمیزه او بې لحاظه سړی و. دا نوم څه دی د دوی نوم چې ماله نه راځي خو داسې غټ شانتي دی، پیړ لري، خو انتهایی بدتمیزه سړی دی. لکه زه نه لعنت پیم په داسې سړي باندې چې موږ ته څه نه کړو، د ده خپلې تورسرې په کور کې نه چې د زموږ سره نن داسې چل وکړو. د دوی ته مشران ولاړو، دوی ته کشران ولاړو، دلته زما وروڼه ولاړو، هغو ته منت کوو او په دیګو باندې خلک د دې ځای نه ویستو. نو دا خو رول نه دي، نه دا دغه دی، ځکه دا ټیسټونه خو مخکې موږ ورکړي دي، موږ راغلي یو نیمه ګنټه موږ لیټ شوي، هغه موږ پرېښودي او نن دوی چې دی زه په خپله باندې دلته کې راغلی یم، زما 10 منټه وشي، دوی زه دننه پرې نه ښودم، دوی زما هغه ټیسټ چې دی هغه ضایع کړو. وایي نه وایي ټایم چې دی وایي شوی دی، وایي موږ تاسو نه پرېږدو. دا نننی اف ټي اس ټیسټ چې کوم و د دې نه په مستقبل کې شاته تاسو څه لیدل چې یاره زه به په جواب شمه، فیملی دې سپورټ کول غوښتل، د دې وطن خدمت دې کول، څه دې کول؟ زما دا کوشش و چې زه زما دا جاب وشي د خیره سره او زه خپل قوم د خلکو خدمت وکړم. خو دوی ماله هغه موقع را نه کړله ځکه چې دوی موږ ټیسټ ته پرې نه ښودو، زموږ سره انتهایي زیاتې وکړو. تاله یو مقدر کومه د خیبر پښتونخوا چیف منسټر چې دی هغه ستاسو د ابایي کړی دی محمود خان مراد سعید چې دی هغه په اسمبلی کې خو ډېر باس کوي، په مختلفو ایشوز باندې پاسي. نن ستا د اواز چې دی هغه اوري براه راست زموږ په سکرین موجود دی. دغه محمود خان ته مراد سعید ته څه پیغام ورکړې؟ ستاسو چې دی محب الله هم منسټر دی، که نن ستا په دې اواز باندې ایکشن وانغېستی نو دنیا تورسري چې د هغوی مستقبل به دا ولې؟ بالکل زه هغو ته دا ریکویسټ کوم چې دوباره دې دا ټیسټ کینسل کړي، هر څه کوي خو موږ له دې موقع راکړي او موږ ته دې ټیسټ ته واپس کښېنئ ځکه چې موږ ډېر کوششونه او ډېر هر څه کړي دي د دې ټیسټ او د دې ورځې دپاره او دوی زموږ هغه ورځ ضایع کړه. ستاسو خبره بالکل ټیک ده، محمود خان چې دی هغه د مټې دی، مراد سعید د منګوري دی، نو اوس به موږ ګورو چې هغه زموږ سره څه کوي. درنګ جهان مننه. زنګ سره یو بله خور هم موجود ده خو چونکې هغه ډېره زیاته د خفګان د وجې نه جاړي، په ګاډي کې ناسته هم کوشش کوو چې د هغې هغه اوښکې او د هغې هغه خفګان هم تاسو ته وښیو. زموږ سره د دې خور چې کوم دی والد صاحب موجود دی. دا راته ووایه ستاسو د دې لور دا نننی کم صورتحال ستاسو د مخې ټریفک جیم او تاسو خو کوشش کوو چې راونه رسېدی، دا چې څه وشو د دې ذمهوار څوک دي؟ سر د دې ټولو ذمهوار یو د دې حال او کوم چې انچارج دي یا کوم منتظمین دي هغه دي زمونږ صوبایي حکومت له، زمونږ محمود خان صاحب له، زمونږ مراد سعید صاحب له، زمونږ ګل خان له، وزیر تعلیم له، هایر ایجوکیشن له، دا پکار چې کوم کار کوي دي انصاف چغې وایي مار کار دی په انصاف سره کوي. 10 منټه موږ لیټ خو تاسو د مټ ټریفک وګورئ، په 8 بجې باندې چې موږ د کور نه زما لور دومره تیاری کړې وې او زما په دې حال کې څومره بچي دا ټول زما بچي دي، زما لوڼې دي، زما بچي دي. نو خو یو کس متاثر شي د هغه په امیدونو باندې اوبه واوړي، خدای مګر د چا په کور کې خودکشي وشي یا نور څه واقعیت وشي او داسې واقعیت ریکارډ شوي. تاسو راشئ ملګري، مونږ یو بله خور په دې ګاډي کې د خوا ډېره زیاته په دې وخت خفګان سره مخامخ ده، د هغې نه هم تپوس کوو ستاسو نن دا کم ټیسټ چې ضایع شو د خیبر پښتونخوا د تعلیم دعویدارو ته څه وایي؟ جی مونږ به دا ووایو چې بسم الله الرحمن الرحیم، دا به ووایو چې مونږ
اصل کې ان ټي اس مخکې هم مونږ ټیسټونه ورکړي دي نو په هغې کې که به یو سټوډنټ راغی هغه به نیمه ګنټه لیټ هم راغی او 10-20 منټ به هم پاتې و هغو به کم سې کم هغه سټوډنټ به یې کېنه نور د هغو خپل سټوډنټ خپل کار هغه پیپر هغې کې کور کولی شو یا نه شو خو البته هغه ټایم به له هغو ورکوو نن مونږ رالو 11-25 دا هاف ټایم هم لا نه وشی نو مونږ چې دی د حال نه واپس کړی شو او بالکل دې کې داسې کسان هغو سره ډاکومنټس برابر نه و هغو حال ته دننه پرېښودی شوي پروجیبل ول سفارشونه بالکل او په دغه طریقه باندې مونږ چې یو 4-5 کسان هغه دغسې د دې خو به د دې لپاره نفلونه هم کړي دواګانې به دې هم غوښتې څه ټوټکې به دې هم استعمال کړی نن ستا مستقبل چې دی په دا ولګېدو ستا وخت ضایع شو د دې موجوده حکومت نه څه غوښتنه کوي بالکل جی هغه خو ښکاره خبره ده حکومت نه او بلکې اف ټي اس کوم ادارې چې کوم مشران دي دغسې حکومت کې کوم مشران دي هغو له په دې باندې هم نظر ساتل پکار دي چې د خلکو حقوق چې دی هغو ته پوره ورکړی شو په دې باندې هغو هم نظر وساتي ٹھیک شو درنګ جهان مننه تاسو هم راشئ زنګ سره یو بل مولانا صاحب موجود دی مولانا صاحب تا خو ماشاءالله تیاری ورته هم کړی بالکل مولانا فضل الرحمن سټایل دی خو په خیبر پښتونخوا کې دا وخت حکومت د تحریک انصاف دی ستاسو سره چې دا څه وشو دې ذمهوار څوک د دې ذمهوار چې دی اف ټي اس والا او بیا زموږ د موجوده حکومت ځکه دوی د ایجوکیشن په دغه کې دا دعوې کوي او په مخه بار بار دا خبره کوي چې موږ میرټ له بالادستي ورکوو خو نن چې موږ کمالات ولیدو نو میرټ هسې په نوم میرټ دی خو د هغې انصاف هغه تقاضا وړشته نو نو لحاظه زه د خپل وزیر اعلی محمود خان نه او مراد سید صاحب نه فضل حکیم صاحب نه د هغو نه دا غوښتنه کوم چې هغو مهرباني وکړي او زمونږ دا ټیسټ یا موږ له موخه راکړي او یا دا ټیسټ یې دا کینسل کړي ځکه زمونږ مستقبل دا دوه خویان دي زمونږ د غرور مفتي صاحب موږ یقین په الله وکړو چې رالو یو خور په ګاډي کې جاړي نو یقین په الله وکړو چې جړه خبره ده چې سهار موږ تقریبا پاسېدلي موږ تهجد هم کړلګري او د الله نه غوښتنه کوله بیا موږ پوره تیاری کړله تقریبا د یو میاشت مخکې موږ د دې لپاره تیاری کړله او اکثر زیات تر موږ په انګلیش باندې دوه خو د هغې لپاره موږ تیاری کړو چې الحمدلله زموږ دا چانس و چې یاره کم از کم موږ کمې لامبري والو د کم از کم هسې پورې موږ اخیستی شوې درنګ جهان مننه تاسو راشئ جی تاسو یو دوه خبرې وکړئ د دوی چونکې کومه سسټر چې دا ها د دوی دلته زموږ سره بل یو خور په ګاډي کې موجود و خو چونکې هغه ډېره زیاته دا وخت جاړي په ګاډي کې چې دی ډېر په دغه حالات باندې دا د ټینشن سره مخامخ ته چونکې هغه مونږ تاسو ته مخامخ په سکرین را نه ویسته د هغوی د فیملی خلک دلته ولاړ دي نننی د سب ډویژن په ریکورټ یا په تیرو ورځو کې چې کوم ټیسټونه شوي ول نو په لاره باندې یا په چیک پوسټونو باندې یا نور څه ایمرجنسي د وجې نه چې کوم سټوډنټس چې وو هغه نو را رسېدلي نو د هغوی سره چې دی د حال نه هغه بې دخله کړی شوي دلته چې کوم انتظامیه وه هغوی له پکار ده چې دا داسې یو قانون نه دی چې په هغه قانون تحت باندې چې دی دوی یو سټوډنټ سره 10 منټه چې دی د هغه سره چې دی ښه نشي کولی نو پکار دا ده د خیبر پښتونخوا حکومت د تعلیم داویدار او ډېر زیات په غټو غټو تنخواګانو په غټو د خیبر پښتونخوا د ټولو نه زیات بجټ چې دی هغه په تعلیم خرچه کېږي کم سکولونه چې جوړېږي هغه کال بعد چې دی وراستۍ سرکاري املاک چې دی هغه مضبوط نه جوړېږي د ټیچرانو چې کم حقوق دي هغه هغوی ته نه میلاویږي او دغه کم منیجمنټ چې دی د خیبر پښتونخوا د چیف منسټر نه چې ستا د مټي یو بچی چې دا هغه نن فریادي ده او یو په ګاډي کې په جړه ده نو تاله هم پکار دی چیف منسټر صاحب چې د دې په دغو باندې تو ایکشن والي او د دوی کم د مستقبل خبره چې دا هغه به روی کار راولي د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا بری کوټ